د ملکن درګۍ بازار کې د بجلی ایکسپریس خطرناک لاینونه د خلکو په سر لکه د تورې زانګې او څه وخت هم د یوې لویې حادثې سبب جوړېدی شي. په دې اړه نور تفصیل د عمران ضریاب په دې رپورټ کې. وابډا یو کار رغوي او شل ورانوي. د دې خبرې ژوندی مثال د ملکن درګۍ بازار دی، چېرته چې سټیل میلونو ته د ایکسپریس لاین سپلایي په داسې طرح شوي لکه جوله چې ځان نه جاله جوړه کړې وي. کله چې هم سیلی توپان او یا باران وي نو دغه تارونه هر چا لپاره د ډېرې یرې علامت وي. وجه دا ده چې په ایکسپریس لاین لوډ شیډینګ هم نه کیږي. که چېرې دا تارونه راخلاص شي نو په لویه پیمانه د تباهۍ سبب جوړېدی شي. درګۍ بازار کې ځای په ځای د بجلی بې شمېره کمبې د ټریفیک جام یوه لویه ذریعه هم جوړه شوي. نه صرف ټرانسپورټرانو ته په تګ راتګ کې مشکلات وي بلکې عام لاروي خلک هم په ډېره ګرانه درګۍ بازار نه تیریږي. وابډا د روایتي غفلت مظاهره وکړل. سټیل میلونو ته یې د څه قسمه احتیاطي تدابیرو بغیر خطرناک لاینونه په جي ټي روډ خواره کړل، کوم چې په موجوده وخت کې یوه لویه پریشاني راپورته کړې ده. چې کله سیلۍ ډېره شي دا سپارکینګ کوي او باقاعده ډزې کوي، او چې کله دغه ډزې وشولې تاسو ته خپله پته لګي بیا تار کټ کېږي، نو چې تار کله کټ شو دا بازار به ټول اور اخلي. لږې لږې ټرانسفارمر یې لګېدلي دي، لوډ پرې زیات دی، اکثره ډزېږي. د دې سره تارونه دي اکثر یې اور واخلي، پړقارې کوي. مونږ هم یو طرف ته ځغلو، په دې بازار کې روزګار کوو، داسې خلک کینو زنانې اکثر لکه هغه ډز غوته کې وشي د هغې نه ډېر نقصانات دغه شي که نه. دا مسله ده چې کله دلته رین یا داسې نور څه مسلې وي نو د هغې د وجې نه درګۍ څومره خلک چې دی هغوی تکلیف محسوسوي، هغوی دا وایي چې دا د لرې چې د دې لپاره داسې نور څه حل راویستی شي چې د هغې په ترو باندې خلک چې کوم دی نو د دې نه چې کوم دی نو ویره نه محسوسوي. موږ دا غوښتنه کوو چې تارونه دې اوچت شي، لرې دي شي، د دې ځای نه دې کټ شي او په بل طرف دې تاو شي یا دې اوچت شي، صحیح دې ولګي دا تارونه. ځکه چې دا خو د تار په دې سړک راپرېوت د خلکو تباهي کېږي، ماشومان به غر شي، خلک به غر شي، دوکانونه والا به غر شي، نو ولې داسې تباهي کېږي؟ د بجلی خطرناک تارونه د تاجرانو او بازار ته د راغلي خلکو په سر لکه د تیره توري زانګي او څه وخت هم د یوې لویې پیښې یره موجود ده. د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده چې دا خطرناک لاینونه دي بل اړخ ته واړولی شي چې انساني ژوند محفوظ او راپورته شوي یره طرحه ختمه شي. عمران ضریاب، خیبر نیوز، درګۍ، مالکن.